اشرف علي تاني صاحب وایي ښځه دا الله تعالی د سر نه پیدا کړي. توجه وایي د خپل نه پیدا کړي، وایي دا یې د ګسې پختې نه پیدا کړي. او محمد اسامه ته سپیشل وایم توجه وایي د سر نه ځکه نه پیدا کړي دا ښځه چې په سر یې سواره نه کړي، او د خپو نه ځکه نه پیدا کړي وایي تحقیر یو نه که سپک یو نه ګڼي، وایي دا یې د ګسې پختې نه پیدا کړي. اور ګسه پختې زړه ته رانږدې، وایي دا دې دپاره د ګسې پختې نه پیدا کړي چې زړه ته یې رانږدې کړي. او تانوي صاحب یو جمله لیکلي قاري صاحب وایي دا پختې کږئ پختې سي پختې کږئ نه زنانم په مزاج چې کږئ، وایي دا به کږئ او کار به تې اخلي. هسې نه چې درې څلور شپې ورځې پس ورته وایي چې نیغوم دی. پختې څوک نیغوي نه، د پختې کمال دا دی چې دا به کږئ. تانوي صاحب وایي د پختې کمال دا دی چې دا به کږئ، نه زنانه به په مزاج کې کږئ او کار به تې اخلي. دا به ورته نه وایي چې نیغوم دی. او چا چې په ګاڼه بجانه په ډنګ ډنګ واده وکړ الله او د الله رسول یې خفه کړ، په لومبۍ ورځ هم خوشحاله، په دویمه ورځ هم خوشحاله، په درېیمه ورځ هم خوشحاله، په څلورمه ورځ بیا د خواښې او د انګور پینل میچي، بیا ورلاندې وتي په یو مورچه کې ورته خواښې ولاړې، په بله مورچه کې ورته انګور ولاړې. خواښې ورته وایي چې ظالمې ما پیدا که ما غټ که مالک زوی دې رانه واړو، هغه انګور یې ورته وایي او مې ګټه او مې ګټه.